الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو رحمتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه اللہ رب العالمین احکم الحاکمین تمام بادشاہوں کا بادشاہ تمام زبردستوں کا زبردست پختو دے کہ اردو دے پختو استاذ مخاخر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین د ټولو بادشاہانو بادشاہ د ټولو زبردست هغه رب العالمین چې د تمام کائنات خالق او مالک او مدبر دی هغه رب العالمین چې هغه په خپل ذات او صفاتو کې واحد لا شریک دی هغه رب العالمین چې د هغه په ذات او صفات او اسماء او احکامو کې څوک شریک نشته هغه رب العالمین چې د هغه په صفاتو کې یو صفت فعال لما يريد ده الله رب العالمین چې څه کوي څه وخت چې کوي چا سره چې کوي څرنګه چې کوي نو کولای شي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون دا الله په صفاتو کې یو صفت دا ده چې دا الله نه څوک تپوس نشي کولای او دا مکلف مخلوق چې څومره دي د ټولو نه با تپوس کیږي دا الله رب العالمین دا تپوس نه انبیاء مستثنا دي او نه امت مستثنا دي الله سبحانه وتعالى فرمای فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين چاته چې پیغمبران لګل شوی دي دا هغوی نه به هم تپوس کیږي او پیغمبرانو نه به هم تپوس کیږي دا الله په بندگانو کې ډېر کسان به داسې هم وي چې هغوی به وایي چې والله ما كنا مشرکین زمونږ د په الله قسم وي چې مونږ خو شرک نه دی کړی او بعض به پکې داسې وایي چې ما جاءنا من بشیر ولا نذیر ای الله مونږ ته خو څوک پیغمبر راغلی نه و نه چا خوشخبری را کړی دی او نه چا چې کوم دی نو ویره را کړی دی
الله سبحانه وتعالى فرمائے فلننبئنهم بعلم وما كنا غافلين من بد خپل علم مطابق دې ته خبر ورکو چې آو تا ته پلانې پیغمبر درګو پلانې پیغمبر درګو پلانې پیغمبر درګو وما كنا غائبين من څه غیر حاضر نه یو او من څه ستاسو د کړو ورونه غافل نه فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الله نا خبر مګړی غافل مګړی د هغه څه چې دا ظالم خلق کوي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باندې دا الله رب العالمین لکونو کرون رحمتونه دی چې هغه مونږ ته دا الله سبحانه وتعالى ذات او صفات اسماء او احکام را تخودلې دي هغه لار او طریقې را تخودلې دي چې پاغي باندې تلو سره مونږ د الله سبحانه وتعالى رضا د الله مهرباني د الله فضل او د الله جنت په حاصله ولې شو هغه لار هم را تخودلې دي چې د هغه نه اجتناب کول سره مونږ د الله تعالی د غضب او د قهر او د جهنم نه په خلاصې دی شو زما محترم او معززو الله سبحانه وتعالى خپل بندگانو باندې ډېر رؤوف او رحیم دی ان الله بالناس لرؤوف رحیم دا الله سبحانه وتعالى د رؤوفیت او د رحیمیت تقاضا دا و چې الله سبحانه وتعالى مونږ ته د نیکیو او د ګناهونو د معاف کېدو او د الله د رحم او د الله تعالی د مهرباني د مستحق کېدو کم وختونه چې دین هغه مونږ ته په ګوته کې الله سبحانه وتعالى د هغه ورځ نه چې د کوم ورځ نه زمکه او اسمانونه پیدا کړی دي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله دا غورزنا دولس میاشتې الله سبحانه وتعالى د کال مقرر کړی دي د کوم ورځ چې الله زمکه او اسمانونه پیدا کړی دي هغه کې څلور د حرمت والا میاشتې دي او یو پکې رمضان المبارک دی رمضان المبارک الله سبحانه وتعالى دومره عزت او قدر او شرف او فضیلت ورکړی دی چې خپل کلام په دې میاشت نازل کړ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان میاشت هغه میاشت دی چې الله سبحانه وتعالى پکې قرآن پاک نازل کړی دی رمضان داسې میاشت دی انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر من دا قرآن پاک دا عزت والا شپه کې نازل کړی دی تا ته څه پته دی چې دغه شپه څومره عزت والا دی څومره قدر والا دی څومره فضیلت والا دی ليلة القدر خير من 1000 شهر دغه یو شپه د الله په نیز باندې د دې فضیلت او د قدر او د شان دومره دی لکه د زرو میاشتو چې په دې یو شپه کې ته عبادت وکړې الله سبحانه وتعالى ته او په نور ورځ کې چې کوم دی زر میاشتې نو الله سبحانه وتعالى تا ته د دغه یو شپې ثواب دومره درکوي څومره چې په دې 10 میاشتو کې د زرو میاشتو کې درکول دا د الله تعالی تفضلی او انعامی ثوابونه دي بعض به کې دا وایي ما لیلة القدر کې شپه تیر کړی دی د زرو میاشتو چې کوم نه ثواب راته ملاو شوی دی نور منځونه او دسونه او غیره ته ضرورت نشته دا ناپوهي دی جهالت دی دا کوم شی چې ستا باندې الله فرض کړی دی خو فرض دی در باندې او دا د فضیلت شپې او ورځې دا د الله تفضلی او د الله مهرباني او د الله انعامي کار دی
لکه مثال کې یو سړی ته د هغې سره مزدوري کوي او تنخوا دله درکوي او په څه باندې درنه خوشحال شي د تنخوا نه هم ډبل درل درکړي نو په دې خدا مقصد نه دی چې تنخوا به نه درکوي بیا بهر حال ما محترم و معززو رمضان المبارک ډېر د فضیلت والا میاشت دی صحابه کرامو به یو بل ته مبارکي ورکولو او د الله سبحانه وتعالی نه به دعاګانې غوښتې چې الله موږ رمضان المبارک ته ورسوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دعا کوم رمضان المبارک ته د رسېدو چې کله به رجب داخل شو رجب نه وروسته چې کوم دی نو شعبان دی لا د رجب په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دا دعا کوله چې اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے الله زمونږ په رجب او شعبان کې ته برکت واچوي او مونږ رمضان المبارک ته ورسوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دا دعاګانې کولې یعلا ابن فضل رضی الله تعالی عنه فرمایي كانوا يدعون صحابه کرام به چې کوم دی نو دعاګانې کولم چې رمضان المبارک ته الله سبحانه وتعالی دوی ورسوي يدعون 6 اشهر شپږ میاشتې به چې کوم دی نو دعاګانې کول چې الله موږ رمضان المبارک ته ورسوي او بیا شپږ میاشتې پس د رمضان نه پس شپږ میاشتې دا دعاګانې به کولې چې الله موږ چې په دې رمضان کې څه عبادت وکړو ته د هغه قبول کړي خپل دربار کې شپږ میاشتې د کال شپږ میاشتې د 12 میاشتې دي شپږ میاشتې کې دا دعاګانې کولې چې الله رمضان ته ورسوي او رمضان کې به هغوی د الله بندګي وکړو د الله اطاعت به وکړو د الله فرمانبرداري به وکړو الله به راضي کړو بیا به رمضان نه وروسته شپږ میاشتې به دا دعاګانې کولې چې ای الله موږ چې دا کم کوشش وکړو د کم جد و جهد وکړو روژې مو نیولې تراویح مو کړې صدقات مو کړو نو ته دا قبول کې خپل درگاه کې ځکه انسان چې هر څومره کاوش وکړي جد و جهد وکړي تر څو چې الله سبحانه وتعالی قبول کړی نه ناغه هیڅ فائدہ نه دی ابراهیم علیه السلام دا الله په حکم سره خانه کعبه جوړ کړه بیا پیغمبر دی زوی پیغمبر دی دوارو خانه کعبه جوړ کړو بیا څه وایي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا الله موږ خو ستا کور جوړ کړو که موږ نه څه خطایي شوی څه کمی شوی څه اخلاص کې کمی راغلی ته زموږ نه قبول کړي الله دا کوتاهي او کمی ته معاف کړي دا دعاګانې به کولې چې اللهم سلمني الى رمضان یا الله ما د رمضان پورې سالم وساتي چې زه رمضان ته لاړ ورسېږم او د خپل تیرو ګناهونو معافي د الله سبحانه وتعالی نه وغواړم ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو وارې منبر ته وختلو اول په تک ته چې وختلو امین وویل بیا دویم ته چې وختون بیا امین وویل بیا دریم ته چې وختو بیا امین وویل صحابه عرض وکړو چې دا الله رسوله تا خو مخکې چېرته داسې منبر ته ختو په وخت کې دا امین نه وویلې دا کړه نن دې څنګه وویلو
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل چې جبرئیل علیه السلام راغی هغه وویل هغه سړی د بدبخت شي محروم شي چې په هغه باندې رمضان راشي او د الله سبحانه و تعالی نه خپل ګناهونه په معاف نه کی او الله راضي نه کی ما ویل چې آمین وای هغه سړی دی بدبخت او نامراد ناکام شي چې هغه باندې مور پلار بډاګان وي د هغې خدمتونه کی او په هغه خدمت باندې خپل ځان پیونه بخي نو دا دیم نامراده وي جبريل دا دعا وکړو او ما ویل آمین بیا دا او فرمایل چې الله دې هغه کس نامراده کی چې زما نوم واخستی شي او هغه په ما باندې درودونه وایي ما ورته آمین ویل د دې وجه نه صحابه به چې کوم دی نو دا دعاګانې کول چې الله ما رمضان ته ورسوي چې زه د الله نه خپل ګناهونو معافي وغواړم او الله خپل راضي کړم الله سبحانه و تعالی دې مونږ ګناهونه معاف کړي او الله دې مونږ نه راضي شي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل دي الصوم جنة دا روجا د جهنم نه ډال دی ډال لکه چې اوسړی در باندې د توري گزارو کې او دا ډال ورته ونسي یا غشي گزار در باندې او کې او دا ډال ورته ونسي ځان په بچ کی امدارنګا دا رمضان المبارک ستاد جهنم نه د بچاو د پاره ډال دی وی فلا يرفس ولا يجهل دې کې د بیهوده خبرې دې نه کوي او د جهالت خبرې دې نه کوي ډېر خلک وایي چې روژه یې نیولې وایي هله نسوار مې اچولو نسوار نشته د نشه د وجې نه چې کوم دی نو بیا په اوتو بوتو باندې شروع شي نه داسې نه دی په کار وایي لا يرفس ولا يجهل بیهوده د خبرې دې نه کوي او جهالت خبرې دې نه کوي فإن امرؤ قاتله کچته یو سړی د سره جنگ کولو فليقل اني صائم رورا زه درته هیڅ هم نه وایم ځکه چې زه روژهدار یم ته چې هر څه وایي ته وایه خو زه درته څه نه وایم ولې زه روژهدار یم زما روژه ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه چا چې په دې رمضان المبارک کې دروغ پرې نه خودو او په دروغ باندې عمل کول پرې نه خودو ملاوټ پرې نه خودو دوکې پرې نه خودو نو فليس لله حاجت دا الله د پاره ته هیڅ الله ته هیڅ حاجت نشته چې د خپل خوراک او اسکاک پرېږدي دا الله څه ضرورت ده الله خو بے پروا ذات ده غنی ذات ده ستا روجه ته هم ضرورت نشته او ستا ښېګړو ته هم ضرورت نشته خو صرف لیعلم من یخافه بالغیب دا فرایض چې در باندې فرض کړي دي الله پاک دې د پاره چې الله سبحانه و تعالی څرګند کی من یخافه بالغیب چې دا الله نه اندېښه نه لیدلې څوک یریږي د الله سبحانه و تعالی نه نو ځکه فرمایي که چا جنگ کو چا کنزل کو نو ته ووایه چې انی امرؤ صائم زه روژهدار سړی یم تا ته ستا د کنزل جواب زه نشم درکولی هسې هم زما محترم معززو روژې نه علاوه
که یو سړی جګړه کوي در سره کنځل کوي بد ردی وایي تا هغه ځای پرېږده زه ورته ورنه الله سبحانه وتعالی بی اتفاقی شحنا بغض کینه نه خوښوي تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د پیر د ورځې او د جمعرات د ورځې روزې نیولې او فرمایل به چې په دغه دواړو ورځو کې د انسانانو عمل الله سبحانه وتعالی ته برخیږي زه دا خوښوم چې زما عمل برخیږي الله ته او زه روزهدار یم او کله چې د انسانانو عمل برخیږي الله سبحانه وتعالی حکم کی فرشتو ته چې دې ټول زما بندگانو واړه واړه ګناهونه معاف کړي ما ورته بخشش وکړو الا اخوان متصارمانی مگر دو ورونه دو مؤمنان دو مسلمانان چې په خپل مینځ کې جګړه وي یو بل سره خبرې نه کوي د دې دواړو اعمال همداسې پرېږدئ حتی یصطلحا تر دې پورې چې دا دواړه صلح وکړي تر صلح کولو پورې الله سبحانه وتعالی دوی ته بخشش نه کوي لہذا ما محترم و معززو اسې هم چې کوم دی نو جګړه بده خبره دی کنځلې بده خبرې خاص کر روزه کې نو روزه کې دا وایي چې وروره زه در سره جګړې نه کوم نه درته کنځل کوم انی صائم زه روزهدار یم والذي نفسي بيده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زما د په هغه ذات قسم وي چې زما نفس د هغې په لاس کې دی لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك د روزهدار سړي د خولې وږم چې موږ ورته وږم یا بدبویي ورته هغه الله ته د مشکو نه زیات خوږ لګي دغه وجه دی چې بعضې فقها دا وایي چې ماسپښین نه وروسته مسواک نه دی وهل پکار خدا خبره غلطه ده ځکه چې الله ته چې دا وږم دومره خوشبویدار دی ډېر محبوب دی نو چې خولې کې وږم نه وي نو څومره به محبوب دی مطهرة للفم دا مسواک چې کوم دی نو خوله پاکونکی مرضات للرب دا الله سبحانه وتعالی د رضا سبب دی لہذا روزه کې غیر روزه کې ماسپښین نه مخکې ماسپښین نه وروسته هر وخت چې کوم دی نو مسواک وهل پکار دی تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به چې څنګه د خولې د خوب نه پاڅېدو یشو صفاه وایي خوله به یې چې کوم دی ومږله مسواک به پرې ومږله یترک طعامه و شرابه و شهوته من اجلی دا انسان دا دومره خوږ دا وږم الله سبحانه وتعالی ته ولې محبوب دی ځکه چې دا خپل خوراک او څښاک او خپل خواهش خاص زما دپاره پرېږدي د الله د رضا دپاره یو خدا دی چې د دې ملک کې په دې وطن کې په دې علاقه کې خلک روجې نسي نو زه هم روجه نسمه د روجه مو نیولی خو ټکی ثواب یې ونه شو خو صرف د الله د رضا دپاره د الله د خوشحالۍ دپاره د هغه فریضې ادا کولو دپاره چې کوم فریضه الله سبحانه وتعالی په ده باندې فرض کړی دی دا روجه ونسي نو الله سبحانه وتعالی په هغې باندې ډېر خوشحالي تر دې چې حدیث شریف کې راځي
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د رمضان نه علاوه هم د رمضان خو ډېر فضیلت دی که هسې هم د یو ورځ د الله د رضا دپاره انسان روژه ونیسي بعد الله بینه و بین النار 70 خریفا الله سبحانه وتعالی به د ده او د جهنم په منځ کې دومره مسافه دومره لرېوالی به راولي لکه چې د اویا کالو مزله پورې الصوم لي وأنا أجزي به والحسنة بعشرة أمثالها روجه زما د پاره دی او زه ورله بدله ورکوم او یو نیکي په بدله کې لس نیکیانې الله سبحانه وتعالی ورکوي والله یضاعف لمن یشاء الله چاته چې خوښه شي نو د هغې نه هم زیات کړي ټول اعمال چې مونږ کوو نو د الله دپاره دي د روجو خصوصیت سره الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې الصوم لي روجه ما دپاره دی او زه به یې بدله ورکوم د نورو اعمالو بدله الله پاک فرشتو ته ووایي چې د دپاره دومره ثواب ولیکئ ده ته دومره ثواب ورکئ ده ته دومره ثواب ورکئ او د روجې ثواب خپل الله سبحانه وتعالی ورکوي چې الله سبحانه وتعالی ورکوي نو تاسو اندازه ولګوئ چې داغه رحیم ذات رحم څومره ډېر وی یو خدا خبره ده چې ټولو عباداتو کې ریا کېدی شي اما په روژه کې چې کوم دی نو ریا نشي کېدی ځکه چې دا د انسان ریا د انسان د فعل سره تعلق لري او دا د زړه سره تعلق لري روژې چې روژه یعنی په زړه کې چې کوم دی نو د ده څه نیت دی ریا دی او که غیر ریا دی او بل دا خبره د ټولو عباداتو کې محبوب ترین عبادت الله سبحانه وتعالی ته روژه دی ځکه ځان ته نسبت وکړو چې الصوم لي د تشریف د شرافت د وجه نه دریم دا دی په دې کې مشابهت راځي د الله د صفت سره چې الله سبحانه وتعالی خوراک او استقاق نه مستغني دی او په دغه ورځ کې چې کوم دی نو دا ځان بې پروا کې د خوراک او د استقاق نه د دې وجه نه الله پاک ویل چې الصوم لي وانا اجزي به عمر رضی الله تعالی عنه یو وار صحابه مجلس ناستو ویلم چې د فتنې په باره کې چا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه اورېدلي حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنه هغه ویل چې ما اورېدلي عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې انک لجری ته ډېر زړور سړی حذیفه خپل هم فرمایي صحابه به د خیر تپوس کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما به د شر تپوس کوم مخافه ان یدرکنی په دې ویره نه داسې نه چې دا فتنه را باندې را نشي مخکې نه دا فتنه وپېژنم نو دا هغې نه ځان بچولو کوشش وکړم عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ووایه څه دې اورېدلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورته وفرمایل د یو سړي فتنه په خپل مال اهل بچو ګاونډو کې
یکفرها الصیام والصدقه والصلاه والصدقه آغا ختمی روجاونی سی سڑے منزو کی سڑے صدقہ ور کی پاغی باندی دغه فتنی ختمی گی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل چې زه د دې خبرې تپوس نه کوم زه تپوس کوم د هغه فتنې چې یموج کموج البحر چې داسې چپې وهي د سمندر چې چپې وهي حذیفه رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل چې دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین د داسې د فتنې او ستا په مینځ کې یو دروازه ده چې هغه دروازه بنده ده یعنی داسې فتنه ستا په ژوند کې نشي راتلی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا تپوس کوي ایکسر ام یفتح ایا دا دروازه به کلاویږي او که ماتیږي به حذیفه رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلی چې ماتیږي به کلاویږي به نه ماتیږي به عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې ځن لا یغلق بیا به دغه د فتنې دروازه تر قیامت پورې نه بندیږي دا دروازه خپل عمر رضی اللہ تعالی عنہ او هغه په خپل مرګ باندې مړ نشو شهید کړی شو یکسرو ام یفتح کلاویږي به او که ماتیږي به دروازه مات نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل اذن لا یغلق بیا به چې کوم دی نو دا دروازه نه بندیږي بهر حال ما محترم و معززو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د روزدار سړي لپاره دوه خوشحالیانې وي یو چې افطاري په وخت کې په دسترخوان باندې کینی تږی وي او یخ یې اوبه وڅښي نو په دغه وخت کې خوشحالي ورته وي او بل چې کله قیامت په ورځ کې د دغه روزې ثواب ورته ملاو شي نو هلته به خوشحاله الله سبحانه وتعالی دې مونږ خوشحال کړي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمائیں جنت کی ډېرې دروازې دي اته دروازې دي د یو دروازې نوم دی ریان ریان اصل کې ویل کېږي خړوبوالی ته سړی تږی وي او اوبه وڅښي خړوب شي یوې دروازې نوم ریان دی لا يدخلها الا الصائمون په دغه دروازه به
د روجدارو نه علاوه بل څوک نه داخليږي. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي جنت ته واړو دروازو نه جنتیانو ته هر یو دروازه والا आवाज بکې چې په دې دروازه نه نوځه په دې دروازه نه نوځه. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا الله رسول سړی خو په یو دروازه نه نوځي د ټولو دروازو نه आवाज ته څه ضرورت نشته خو آیا داسې څوک به وي چې هغې ته به د ټولو دروازو نه आवाज کېږي چې په دې زما پر طرف باندې راشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې او وارجو ان تكون زما امید دی چې ته به یې تا ته به आवाज کېږي. هغه معمولی سړی نه وم ویل نن صدقه چا کړی دی؟ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ویل چې ما کړی دی. نن روجهدار څوک دی؟ وایي زه یم. نن جنازې پسې څوک تلی دی؟ ویل زه تلی یم. نن د بیمار پرسله څوک تلی دی؟ وایي زه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې داسې صفات چې چا کې وي هغې ته به د هرې دروازې نه आवाज کېږي چې زما په دې طرف باندې راشه. الله تعالی دې مونږ کې دغه صفتونه پیدا کړي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اعتدلوا برابر شيء صدق في ومن سروا جنگوي
الله أكبر. اللهم بارك لنا اللهم لك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت السلام ومنك السلام.
अम्मा बाद अज़ीज़ानो नूरसनी साहब शख्सियत आसमा पठनला मानवी ज़ैद बीजनी ज़ैद कलियम लेकिन अल्लाह अल्लाह शोहरत बड़ेला दीन को बुनियाद सखावे इदारगरी जामियतुल असरिया सौगानो लकीरा नफ्सो देख खबरकुम सहाब हम उस्तादान चौकीदारान और जैसे तालिबान तालिबात बेरोज़ दरे वस्ता रुज़ी अगर ये इलाज के दबना या तो ज़रूरत भी नो हर कालों में सी सब पर शर्की इखलास सरा ताऊ सबके अल्लाह का सदक़े बदले दुनिया की मिलेगी आखिरत की मिलेगी अल्लाह आसमान की बरकत वाशी रज़ा को Amen.